السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو امید ده چې تاسو بخیر زمانه نوې ویډیو انتهایی ډیر اهم ده په درې ټاپک باندې به تاسو سره خبرې کوم ویډیو به تاسو ټوله ګورئ دوستانو او ضرور به دا ویډیو د ملګرو سره شیر کوئ او که تاسو زما په یوټیوب چینل باندې نو وی نو یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او فیسبوک پیج باندې ګورئ نو فیسبوک پیج ضرور لایک کړئ دوستانو په اولنی ټاپک باندې به خبره کوو په سعودي عرب کې نن سبا یو انتهایی سخترینه حمله تفتیش روان دی په دې باندې به خبرې کوو د دې نه علاوه یو کس په سوشل میډیا باندې د منشیاتو ترویج هغه کوو هغه گرفتار شوی دی په دې باندې به خبرې کوو په دې ټاپک باندې او په لاست کې به په دې باندې خبره کوو چې په دې هفته کې مخکنی هفته کې به 14,000 او 13,000 کسان گرفتار کېده اوس په دې دا کومه چې 13 هفته شو په دې کې 10,000 کسان ولي په دې گرفتاری کې دا کمی ولې راغلی په دې ټاپک باندې به خبره کوو ویډیو شروع کوو دوستانو ټول ناول خبره کوو دوستانو تاسو ته پته ده په سعودي عرب کې د یکم شوال نه د امیر محمد بن سلمان حفظه الله په حکم باندې یو حمله شروع شوې ده هغه حمله چې کم ده نو هغه د منشیات فروشو کم خلک چې مخدراتو کار کوي کم خلک چې 2 نمبر کار کوي سعودي عرب ته د پاک ملک ته دا شیزونه راوړي د نشي او دا شیزونه راوړي د خلکو خلاف د بهر نه راوړي که دنه نه راوړي که دنه دلته څوک خرڅ دی خلاف یو سخترینه حمله روانه ده او زه به تاسو دا خبره وکړم دوستانو چې په دې کې تر د اوسه پورې لکه زمونږ پاکستاني په دې کې مولوي چې ویډیو تاسو ګورئ خلک گرفتاریږي نو په دې کې زمونږ پښتانه هم پکې شته دی نو د خدای خاطر وکړئ دوستانو دا پاک ملک دی دا پاک د دې شیزونو حلال رزق وګټئ ځان له دې شیزونو نه ځان وساتئ دلته د منشیاتو خرڅول د دې سزا چې کم ده نو هغه سزای موت دی نو ولې تاسو ولې خپل روزی له خپل عمر له خپل بچو له ولې داسې د ذلت کار دغه کوئ چې سبا به جیل کې بیا پراته نو لهذا یو سخترینه حمله روانه ده کنه او د دې شیزونو ځان وساتئ سخترین تفتیش شروع دی لهذا که ستاسو په چا باندې نظر وي او څوک داسې کار کوي نو ډایرکټ د خپل ځان د بچاوهلو لپاره که په یو عماره کې تاسو په یو بلډینګ کې اوسېږئ او تاسو څوک داسې کار کوي ډایرکټ چې کوم دی 999 نمبر دی فری نمبر دی ډایرکټ رابطه کوئ او داسې خلک چې کوم دی حکومت ته حواله کوئ او دا زموږ ستاسو فرض جوړیږي ټیک شو دوستانو د دې نه علاوه دوستانو په مخکنی هفته کې به ډیر خلک گرفتار کېده په دې هفته کې 10,000 کسان ولي د دې وجه هم دا دوستانو چې څومره سکیورټي اداري چې دي هغه په دې مهم کوم دغه دي مصروف دي چې یاره دا خلک ونیسي او دا خلک گرفتار کی کم چې دا 2 نمبري او د نشي او د دې شیزونو کاروبار کوي نو سخترینه حمله په دې باندې روانه ده د دې وجنه د دې نه علاوه دوستانو مانه ملګرو ته پوسټ کړو په دغه باندې چې عمر بای زمونږ کفیل وس مونږ پسې حروب ورکړي دي او تاسو وایي چې یاره انقطاع عن العمل نو انقطاع عن العمل او د حروب مسله څه د مونږ پسې حروب ولې شو کېږي د دې وجه دا ګورئ دوستانو چونکه کله چې کفیل تاسو په تاسو مهنه غټي او کفیل په تاسو پسې حروب ورکي یعنی تاسو انقطاع عن العمل کوم تاسو ته په ټیم باندې پته ونه لګي یعنی تاسو هغه میسج اګنور کوي کم چې د نوي قانون مطابق چې کله کفیل ته انقطاع عن العمل کینو په 2 میاشتو کې به دنه یا به نقل کفاله کې او یا په خروج نهایی باندې ځي نو هغه میسج ته اګنور کوي نو د دې وجې نه چې کم نه هغه 2 میاشتو نه پس پتا پسې بیا هغه حروب شو کیږي او هغه حروب بیا نه کوزيږي لہذا دوستانو دې خبرې تاسو خیال وساتئ چې کله تاسو دغه میسج راشي نو په 2 میاشتو کې دنه یا نقل کفاله او یا په خروج نهایی باندې لاړ شي اذروایز که تاسو په یو باندې معاملونه کوي بیا به د حروب شو کیږي او هغه حروب بیا نه کوزيږي خیر به هر حال که فور ایگزامپل کې انقطاع العمل میسج هم تاسو ته رانغی الکه یو ملګری ته دغه څه مسله شوی حروف ورپسې شو کېده نو ما ورته بیا ووایه چې یاره ته خپل کفیل سره رابطه وکړه ځکه چې ټیم یې کم شوی دی ځکه چې په 100 ورځو کې دنه هغه کفیل چې کم دی نو د خپل سیسټم نه د خپل ابشر نه هغه کوزولی شي نو الحمدلله هغه ملګري بیا کفیل سره رابطه وکړه او هغه مسله انشاءالله سبا پورې به د هغه مسله حل شي نو دغه میسج چې تاسو ته راشي دوستان دغه میسج اګنور کوئ ما لهدا که دغه میسج تاسو اګنور کړئ نو بیا تاسو ته مسله ته بیا غټه مسله دراتلی شي امید د دوستانو ویډیو مخ خوشي یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ ویډیو ضرور لایک کړئ د ملګرو سره ضرور شیر کړئ